بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بلدیاتي کم نظام او کم تنور او هغه په ختمېدو دی چې کم د میر زبیر علي انډر و دا وخت موجود ما په NC 55 کې چشتي آباد ناظم ما سره قاضي نور موجود دی. سره خبرې کوم قاضي صاحب تاسو مخکې ناظمي کړې ده، تاسو ورور یو پیرنۍ ناظم پاتې شوی دی، بیا ناظم پاتې شوی دی او تاسو بیا ناظم وایي مخکې او دې دور کې څه فرق دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې چې 2015 کې کم دور و نو هغه کې پر ساټک وزیر اعلی و، په هغه دور کې تقریبا ما د 1 کروڑ روپو کار کړی او په دې دور کې چې موږ ته نه فند ملاو شوی نه اختیارات ملاو شوي او دا ډېر بهترین دور دی. کم چې د بلدیاتي نظام و هغه د صوبایي ګورنمنټ مفلوج شو، دا یو نرس و، دې نرس نه چې خلک مخکې یو MPA MNA راځي داسې زموږ سره سابقه ناظمان اوس MPA ګان دي MNA ګان دي چې دا د عوام د دې لیست باندې چې په غلۍ کې چې کار کوي، که د بجلی مسلې خلک ناظم پسې راځي، که د ټرانسفارمر مسلې ناظم پسې راځي، که د سټریټ لایټ مسلې ناظم پسې راځي، که د چا د کور مخې ته ارانټاکۍ ماته ناظم پسې راځي، یا ډیولپمنټ کار یې ناظم پسې راځي. که ناظم غریب ته فنډ نه میلاویږي او اختیارات نه میلاویږي نو عوام له بکار ته کم نه کوي. بھائی جانتا سے ډېر شکریہ چې تاسو موږ ته تاسو کوم خو کارونه موږ چلا په سلو کارو کې چلا سمې کړی د سرکاري فنډ نه وجه نه کنه او کله موږ لږ د چا کم کار کړی ما خپل ذاتي عام کړی خو لکه سرکاري کار موږ چلا نه کړی چې چلا غلې جوړ کړی چلا کې نو څه کړی څه وجه وایي نو جی زه سلو کله پیمنټ کې کوم در پاتې شوی ما هغه څنګه وسن هغه نظام کې ډېر خسته فنډ ملو شو یو خسته عزت ملو شو نو ته دوباره موږ ګرځېدو خو ته موږ کار نه کړی یو بل متول چې کار مې لګړی او دې ځل خو لس روپے لګې کړی دي ټول ثابت کی زموږ چرمن ته موږ شته الحمدلله زموږ ته پیغام دغه پیغام وړ مگر موږ له چاره سلور نو فنډ نه کوم چې موږ چلا کار کړو سلور کال کې سلور ته نه راغلي او باقي موږ خدمت کړو منډم والدا دغه کړو خدمت هم کړو. دا اوس کوم ته نور موږ تیر کو دا بالکل سیاترین دور دا بلدیاتي په سټه کې د ټول سیاترین دور چې کوم دی دا اوس سلور کالو نو مخکې هم د ناظم هغه پر خټک سره کو چې کوم دی هغه په حکومت پر خټک سره خو دومره فنډ ټول چې اخر کې موږ علاقه نه و چې کومه علاقه کې دا فنډ لګو نو خو که څه کار شو که کار شوی وي نو د علاقو کې خسته کړی ده حکومت د دې ته کریډټ کړو او هېڅ قسمه کار نه کوو. هر ځای تاسو ګورئ ګران ته اتلي ارانټاکیا نشته ګلۍ همداسې ټول ټول کسې کار دي څه اختیارات شته نه نو بس خدای دې دا درې میاشتې دا د خدای په دغه تېرې کړي چې زموږ دا ځان چې کوم دی ښه دغه نه خلاص شي. روان بلدیات نظام لپاره که دا حلي نو بیا دې کوي نه بیا دې نه کوي بیا دې د قوم پیسه نه ضایع کوي دی خو په دې باندې د قوم اربو روپۍ لاړې شي او بیا عوام ته فایده نه ملويږي. بلدیاتي نظام بیسیکلي ډېر زبردست نظام دی. عوام ته د هغه په دهلیز باندې چې کوم دی هغه ته هغه سهولت ملويږي خو چونکې زموږ MPA MNAs دا نه غواړي چې زموږ اجرې خواري شي او دا خلک زموږ نه راځي په دې وجه باندې چې کوم دی دا سیستم چې کوم دی دا MPA او حکومت د سره خراب دی. زما نامه ملک یوسف ته د NC 73 چیرمن یم منتخب او د PK 81 موجوده صدر یم. دا وخت هم څنګه تېر کړو خلک وایي ډېر زیات کارونه وکړه فنډونه ډېر زیات راغلي. یعنې بس دا خو ټولې دنیا ته پته ده زموږ د مارچ کې پوره 4 کاله پیریډ پوره کېږي. دې نه مخکې هم زه ناظم تېر شوی یم هغه بیا هم د ګزارۍ کوله د 2.5 کروڑ روپو کار پکې مونږ کړی دی او چرمنۍ سره زه ورسره خپل د پراپرټۍ روزګار هم کوم. الحمدلله پراپرټۍ کې مې له 100 روپۍ ګټلي دي خو ټولې مې همدلته وخوړې. که دلته ټرانسفارمر بوش دغه شي د جیبر وروی که داسې چې لږ د وس مطابق ترقیاتي کار یې هغه هم کوو خو دې پیریډ کې خو موږ ته 1 روپۍ نه ده میلاو شوې او علاوه د 30-35 لیټرونو نه د 2 ویکچرو نه نو دا 4 کاله پیریډ هم دغه شو بس موږ ورته وایو چې ضایع شو. نو اوس را روان بیا الیکشن به وي هغې کې به عوامو ته څنګه مخامخ کېږي څه به وایي؟ یاره جي یو خو ما ته لږه مشکله غونته ښکاري چې دا ډېر ژر به الیکشن وشي او زموږ عوام هم باشعوره دي شکر دی هغې ته هم پته ده چې دوی ته 1 روپۍ فنډ نه دی میلاو. نو زه خو یم چې موږ لږ ټایم راکړي ورسره فنډ راکړي چې دا کروڑونه او اربونه روپۍ په دې بلدیات الیکشن باندې لګوي نو الریډي ښه موظف خلک پکې راغلي منتخب شوي دي موږ دې له 100 روپۍ فنډ راکړي لږ ټایم دې راله راکړي نو چې موږ څه دغه وکړو بیا چې هغه زموږ کم ټایم موږ یې راکړی دی چې هغه دغه شي بیا که نه وي الیکشن کوي ودې کې غوسه ده. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو واورېدله چې دا ملک یوسف دی کوم چې د نوتقدین 2 چیرمن دی او ورسره د پیپل پارټۍ PK 81 صدر هم دی. هغې دا ډېره ښه مطالبه وکړه چې یاره حکومت وخت په خامخا را روان بلدیاتي نظام جوړولو لپاره فنډونه لګوي چې کروڑو اربو روپۍ وي هغه لګولو نه ښه دا ده چې وایي زموږ له لږ ټایم هم راکړي او هغه فنډونه موږ له راکړي چې د عوامو په خیر باندې راشي نو دا به یو بهترینه طریقه وي. که نه دوی بیا د سیستم ختم کو او بیا هم دغه شان سیستم راځي کروڑو اربو روپۍ ولګي
او بیا ناظمان راشي بیا هم دغه شان ناستي په دفترو پسې هم لیوني ګرځي نه ورسره دفتر خرڅوي نه د عوام لپاره لیټ وي نه کوڅه جوړولی شي نه نالۍ جوړولی شي نه عوامو ته پیدا ورکولی شي نه بل زیات نظام له دوی کم چې عمران خان په وخت کې د دې سره وعدې شوي هغه حقوق دوی له ورکولی شي نو هغه به هسې ابس وي ښه دا ده چې دغه پیسې لګوي چې هغه موږ له راکړي او موږ له ټایم راکړي چې عوامو ته د هغې حق ور